کړموي د زړونو رويش بیا دا مسله چې اعتکاف په کور کې زنانه شي کولای او کنه لنډه دا او یو حدیث د سنشتن د صحابونو ثابت ولې چې څوک چې زنانه په کورونو کې ناز دي او اعتکاف کوي یا د الله نبی ویلي یا د صحابي ویلي چې زنانه په کور کې اعتکاف کوي قرآن سوئی وانتم عاکفون فی المساجد تاسو بسړی او خدي اعتکاف په جمعات کې کوي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې بسنانو اعتکاف په جمعات کې کوي سړو په اعتکاف په جمعات کې کوي وس منزل زنانه راځي منزل نه راځي نو اعتکاف هم قلار نه کوي کړي چې مونږ نه کې فرض اعتکاف کوم یو سنت طریقه د قلار کور کې چې کې نه ذکر کوي قرن فی بیوتکم به چې خامخا شوق د کېږي نو کو دوه چته جمعاتي په پاس کې زنانه کې نه لاندې کې سړی کې یا بیل لاري نو قلار یو طرف ته زنانه کې بل طرف ته سړی کې بل دا خبره چې په سنت دس یو خبره کې چې هغه کې جوازي زور په کې سره لګي لکنن په دې لانجه ده سو کوئی ورته د خزې اعتکاف په کور کې نشته په جنازو کې لګي او پرته کې ٹھیک ده کنه او بعضی به دې زور لګولې دي چې زنانه د اعتکاف په کور کې کې او دادې کې او دادې کې لنډه خبره ده چې عبد الله بن عباس نشي او روایت بیاوي ان من البدع بدعتون نداده الله د نبی د مخالفت نداده چې الاعتکاف په الدور کورونو کې د اعتکافونه کول و دا د نن سبا زماني بدعت نه د دې بل غټ دلیل مونږ ته څه وایي عبد الله بن عباس د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د ترزوی هغه د سوی د الله نبی صلی الله علیه وسلم لا اعتکاف الا فی مسجد جامع اعتکاف نشته مگر په جمعات کې او قران وی وانتم عاکفون فی المساجد تاسو به اعتکاف کوئ په جمعاتونو کې ورن میو کا سوریدو وی وس په زمانہ کې زنانه چې په خوا به جمعاتونو تتلی نو وسنځي نو اوس په کور کې منظم کې په کور کې به اعتکاف وکړي او خپل وی چې ما ته چا ویل دا خو ته قیاس کوي زه ته فقار شوم د قیاس خود کړو نه عقل خپل عقل لا قصدي ته ولې دا حدیث نه دی معلوم صفا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی ویلا اعتکاف الا فی مسجد جامع جمعات کې اعتکاف دی کور کې یو لفظ اوسه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي جمعات لراله د الله نبی صلی الله علیه وسلم خیمه ولويستل او کورته ولېګلې نو په کان د چويلې وي په کور کې کېلې کله اعتکاف انت وکړي ته ویلې نشو بخاری کې حدیث دی ټول زنانه رالي بخاری کې دي چې اعتکاف د بسم خیمه ولا نور دي چالي دا د نور بي ویل تاسو را تخکاری چې یو بل سسيلي کوي هغه کال باندې خپل اعتکاف ونکو او زنانه مونږ نو چويلې وي زنانه ته به ویلې تاسو په کور کې او جمعه کې وکړه کتاب الحجه علی اهل المدینه کې دا خبره ده احناف خپل ویل دي دا چې نو دا کار بدعت دی امام محمد قول نقل کړي کتاب الحجه علی اهل المدینه کې امام محمد قول نقل کړي چې دا کار ناجایز دی ویږي خبره چې سړی زنانه به اعتکاف نه کوي په کورونو کې بعضې زنانې یې ځان د کارونو نه پټوي لکه تلاوت په خدمت وکړه په خدمت باندې الله ملاوي تعالی خو الله اجر درکړي دې خدمت باندې ست چې روزه ته ستاب دي روړې بچو کو نيسي ستاب دي باندې روزه ماتي وسو روزه ماتي کې مسلمان باندې روزه ماتي کول دا د سړي لکه د روزي ثواب مون د دې خبره خلاف د دې د وجه نه نیو او د دې د وجه نه خلاف یو چې د الله نبی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا یو کار وکړو او زما حکم په نو دا به مردودي چا یو کار وکړو زما حکم په نو دا به مردودي چې د الله نبی نه دی ویلي وکنه مثال به تور باندې چې کوي والله بټول کور اعتکاف ته کېنه ولا دا دې کې څه د خیر خبره ده کنه چې یو شی نه دی ثابت نو ولې موږ دا وکړو فی مسجد جامع د دین د جمع من مراد دی کو د جمع من افضل خبره ده چې کوم جمعات کې جمعه کېږي پاغي کې کول پکار دي او چې جمع بکی کېږي هم جایز ده جمع بکی کېږي هم جایز ده خو جمعه ته بل جمعات دا کار د اعتکاف احادیث کې خپل
قیدونه راغلي دي چې هغې ته سړی سوچ فکر وکړي بس بې ضرورته به نه وځي جنازو له به نه ځي دغه رنګې نور جرګو له به نه ځي وغیره بې ځایه خبرې به نورې نه کوي د الله سره به تعلق یې بس دا کار وکړي مسیح په محشر رانه جدا